داسې سړیرو پورې درګې پورې منیخېلې پورې داسې چې تاسو زینو داسې شولګره پې راځي داسې چې ډیر زرداد پورې او دواوا دا ټول علاقې چې کومې جفت علاقې نو دا زموږ د هسپتال ته جوړ زموږ میندې خویندې چې هغې به دې هسپتال ته راتلې نو هغې ته به ډېره اسانتیا وه اوس هغې څه کوي هغې دا کوي چې دلته چټۍ دلته والي دې هسپتال کې او چې کوم دی نو بیا ورته وي لاړ شئ تاسو د رژړو هسپتال نو یو مریض به په هغه مریض باندې به سخت دی او چې کوم دی هغه به چټۍ ته دلته انتظار کوي او بیا به ځي هلته رژړو هسپتال ته نو دا خو د دې خو څه توک نه جوړېږي او موږ خو په دې سوچ لکه زموږ په دماغ نه خلاصېږي چې دا دې کوي څه آخر نو موږ د دې بھرپور مزاحمت کوو عوامي نشل پارټي په دې سټینډ لري او عوامي نشل پارټي دا موقف لري چې بھئی دغه هسپتال دې په دې کې نه مرج کړي دغه ګایني وارډ دې واپس دې هسپتال ته را شفټ چې خلکو ته مثلا دا زموږ پوره سټینډ دی دویمه خبره دا ده چې دا کوم د هسپتالونو د پرایویټایزیشن دا خبره اتره روانه ده دا ته په یو پوره پلانینګ باندې دا وکړل چې د هسپتال په دې ډي ایچ کیو هسپتال کې شفټ ورسره مرج شي او دا ډغون پرایویټایز شي نو ګوره دا هسپتال زموږ د دې علاقو دا موږ چې کوم نومونه واخیستل د دې لپاره فایده ناک دی او د رژړو هسپتال یې په خپل ځای باندې پرېږدي هغه زموږ د هغې علاقو لپاره فایده ناک دی نو زه په دې هسپتال به بوج ډېر دی که بوج راځي په ضلع کې نو نیم به هغه لي نیم به دا هسپتال وي نو زموږ دا موقف دی او په دې موږ به سټینډ لرو انشاءالله دویمه خبره دا ده چې زموږ پارټۍ د ایمل خان د وینا په مطابق او د شکیل خان د وینا مطابق پارټۍ زموږ دا فیصله کړې ده چې زموږ صحافیان وروڼه د 400 هغې په 6 تاریخ باندې کیمپ لګوي په دې 400 چوک کې زه د عوامي نشل پارټۍ د یو جنرل سیکرټري په حیثیت د عوامي نشل پارټۍ د جنرل سیکرټري په حیثیت د خپل د صوبې صدر او د ضلع د صدر هدایاتو مطابق خپل د ضلع کابینې ته هم دا وایم خپل د تحصیلونو کابینې ته هم دا وایم او خپل د یون کونسلو کابینې ته هم دا وایم او خپلو برانچونو ته هم دا وایم او خپل ورکرانو او عہدیدارانو ته دا وایم ملګري ډاکټرانو ته هم دا وایم ملګري استادانو ته هم دا وایم پی ایس ایف پښتون سټوډنټ فیډریشن ته هم دا وایم او چې کوم دی زموږ ملګري پیرامیډکس زموږ ملګري لیکوال زموږ چې څونه چې کوم دی نو خپل تنظیمونه دي هغې ټول او بل چې زموږ عہدیداران صاحب الله مشران موږ تاجر اتحاد وروڼه موږ دې ته وایو موږ چې کوم دی نو څونه زموږ د پارټۍ عہدیداران دي زموږ د فیمیل سایډ ته چې کوم دی نو زموږ څومره عہدیداران دي هغې ته دا وایو چې بل زموږ ملګري وکیلانو ته هم دا وایو چې زموږ په 6 تاریخ باندې به موږ خپل د 400 صحافیانو وروڼو سره انشاءالله په دې احتجاج کې بھرپور شرکت کوو عوامي نشل پارټي 400 به چې کوم دی نو بھرپور شرکت کوي او په 6 تاریخ سهار 10 بجو له ټولو ته راخواست دی چې تاسو سهار 10 بجو له انشاءالله د 400 چوک ته راشئ او موږ ټول به راځو اطلاعګانې به هم تاسو ته کېږي او سهار 10 بجو له به تاسو انشاءالله راځو په خپلو صحافیانو وروڼو سره په دې احتجاج کې بھرپور شرکت کوو بله خبره دا ده چې دوی دا فیصله کړې ده چې موږ په 400 چوک کې کیمپ لګو نو په موږ عوامي نشل پارټۍ هم دا فیصله کړې ده چې موږ زموږ صحافیان وروڼه چې دا کیمپ کم ټایم پورې لګي خو دې کې چې یو ورځ دپاره لګي یو میاشت دپاره لګي یو کال دپاره لګي موږ به په دې کیمپ کې بھرپور شرکت کوو او روزانه بنیاد باندې موږ دې کیمپ کې انشاءالله شریک یو او کو زموږ صحافیان وروڼه دا غواړي دا وایي چې بھئی موږ په دې 400 چوک کې به شپې هم کوو بسترې به اچو کټونه به هم اچو عوامي نشل پارټي ورسره دغې کولو ته تیار او انشاءالله زموږ صحافیان وروڼه زموږ د 400 پښتانه دا د چې څه کړي دي دې نن دلته د ایم ایس نن دلته دی سبا به دلته دي خو زموږ دلته وخت زموږ دلته ژوند دی موږ به یو بل سره اوږه په اوږه او څنګ په څنګ ودرېږو انشاءالله د عوامي نشل پارټي خپلو صحافیانو را 400 صحافیانو وروڼو بېګانو سره کلکه ولاړه ده او د نن نه دا فیصله کوي چې موږ به چې څه قسمه خبره راځي کو سر ماتول راځي کو وینه ورکول راځي کو ډنډه خوړل راځي کو وال خوړل راځي عوامي نشل پارټي به مخکې او صحافیانو وروڼه به شاته بل جی
زمونږ صافیان ورونو چې کوم دی د دې کیس هم روان دی دی بی بی ایم کړی دی ایف آی آر هم په دې کې شوي نو نن دا موږ اعلان کوو خپل صوبایي صدر او د ضلعي صدر او د عوامي نشل پارټۍ له طرفه دا موږ فیصله کړې ده چې زموږ د صحافیانو ورونو بهیګانو ته که په 400 په کوټس کې د وکیلانو ضرورت وي او که په های کورټ کې د وکیلانو ضرورت وي نو پوره پینل به چې کوم دی زموږ صحافیانو ورونو سره پیش کېږي یو وکیل بني د یو په ځای به 10 وکیلان پیش کېږي انشاءالله مطالبه د ټول نه لومړی دا ده چې د عوامي نشل پارټۍ لومړی مطالبه دا ده چې دا کم وومن اینڈ چلډرن اسپتال یې په ډي ایچ کیو اسپتال کې مرج کړی دی دا دې ختم کړی شي دا دې چې ډي ایچ کیو د بیل اسپتال شي او وومن اینڈ چلډرن اسپتال یې بیل پاتې کړی شي بل جی دویمه خبره دا ده چې کوم دی دا ګایني وارډ او چلډرن وارډ هلته شفټ کړی دی هغه دې واپس د ډي ایچ کیو اسپتال ته را شفټ کړی شي او هغه ځای نه دا وارډونه ختم کړی شي درېیمه خبره دا ده چې عوامي نشل پارټي دا ډیمانډ کوي که دا دوه مطالبې دا کومې لومړی چې کوم دي دا پوره نه کړی شوی دا دوه مطالبې چې موږ دا دوه دغه شوي دي درېیمه مطالبه چې زموږ د عوامي نشل پارټۍ دا ده چې ایم ایس ته فوري طور د دې 400 نه بدل کړی شي ځکه چې دا ایم ایس دلته پاتې نو دا حالات په نورم خرابېږي او چې کوم دی چې فوري طور د ایم ایس بدل کړی شي خو دا درې مطالبې زموږ تسلیم نه کړی شوې نو بیا به د حالات خراب شو نو د دې ذمہوار به ضلعي انتظامیه او پروینشل حکومت وي که زموږ ډیمانډونه پوره نه کړی شو نو بیا به چې موږ د باچا خان بابا پیروکار موږ د عدم تشدد د فلسفې پیروکار خو که چېرته زموږ د 400 د عوامو په حق کې دا ایم ایس بدل نه کړی شو او دا زموږ مطالبات پوره نه کړی شوې او زموږ عوام تنګېدل نو بیا به عوامي نشل پارټي چې کوم دی بیا به دې اسپتال ته ځي او بیا به د ایم ایس د دفتر وروباسي او د جګړه لا به دفتر ته وړي بیا مونږ ګورو بیا دا عوامي دا 400 د عوامي نشل پارټۍ کور دی دلته مونږه اجتماعي خبره کوو دلته چې زموږ عوامو ته د یو کس نه تکلیف وي نو مونږ به خپلو عوامو سره ودرېږو مونږ به د عوامو تپوس کوو بیا به عوامي نشل پارټي د ایم ایس دفتر ته ځي او ایم ایس به بیا په خپله باندې چې کوم دی هغه به بوځي او که اوچت هم کو که په کورسۍ کې هم یوړ او سره د کورسۍ هم یوړ او بیا به یې د جګړه په دفتر ته ورولو چې ته پېښه و د ایم ایس